عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په زړه کې هم د الله تعالی خوف د الله تعالی ډار ډیر زیات. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه الصلاه والسلام نه دغه روایت په خپل اوریدل د په خپل غوګو باندې وای عمر فی الجنه، عمر به جنت ته ځي. او دا روایت هم اوریدل ده چې نبی علیه الصلاه والسلام یو ورځ د معراج په سفر باندې ولاړ او د جنت سیر کا او د الته په جنت کې یو محل ولید چې ډېر ښکلی محل ده. بیا هغه محل خواته بهر ته یوه ښځه د اودس کوي. نبی علیه الصلاه والسلام تپوس ترې وکړو چې دا محل د چا ده؟ دی ورته وویل چې دا خو د عمر رضی الله تعالی عنه ده. نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي چې د ما په زړه کې دا خواهش ظاهر شو چې زه دا محل ته ورشم، دا محل د ننه وګورم چې دا د ننه څومره ښکلی ده. خو نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي چې ما ته د عمر رضی الله تعالی عنه غیرت را یاد شو چې عمر رضی الله تعالی عنه ډېر غیور انسان ده، د وجنه زه محل ته نه ورننوتم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا خبره واورېدله، عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دا خبره چې کله واورېده او ډېر سخت وژړل او ورته فرمایل او علیک یا رسول الله اغار، یا رسول الله زه په تا باندې غیرت کوم. نو ګورئ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو بشارت دا اورېدلی ده عمر فی الجنه، او دوم بشارت دا اورېدلی ده چې په جنت کې نبی علیه الصلاه والسلام د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه محل لیدلی ده. د هغې باوجود بیا هم عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په زړه کې د الله تعالی خوف د الله تعالی ډار دومره و چې دی حذیفه بن یمان چې هغه ته نبی علیه الصلاه والسلام د منافقینو نمونه ښوولي و چې په مدینه کې به دا کس منافق وي، دا کس منافق وي، دا کس منافق وي، دا کس منافق. عمر رضی الله تعالی عنه حذیفه رضی الله تعالی عنه خواته راغی، ورته وویل چې ای حذیفه خدای ته وګوره، ما ته دا وښیه چې په هغه فهرست کې د ما نوم شته او که نشته. دا صرف دا وجه ده چې د په زړه کې د الله تعالی ډار و. حالانکه بشارت هم اورېدلی ده د نبی علیه الصلاه والسلام د ژبې مبارک نه د خپل د جنتوالې بشارت هم اورېدلی ده، بیا هم صحابي ته ورځي چې ته په دا فهرست کې به د ما نوم نه وي. ډار دومره زیات ورته وجه دا شی د پوښتنه ځکه کوله چې دته خو د جنت بشارت حاصل شوی و، خو د ده په زړه کې دا هم ډار و چې نبی علیه الصلاه والسلام وصال نه بعد شهادت نه بعد کېدای شي د ما یو داسې عمل وي چې هغه عمل باندې ټولې اوبه تېرې شوي وي، چې هغه عمل داسې وي چې هغه خلاف شریعت وي، د هغه عمل په وجه باندې داسې نه وي چې د ما د جنت بشارت ختم شوی او زه په منافقینو کې شامل شوی نه وم. نو عمر رضی الله تعالی عنه په زړه کې دا خوف و چې ما ته اگر چې بشارت حاصل شوی ده، خو نبی علیه الصلاه والسلام په وفات نه بعد ما ته پته نه لګي چې هغه د ما بشارت په پاتې وي او که ختم شوی وي. داسې نه وي چې ما داسې عمل کړی وي چې هغه عمل په وجه باندې هغه بشارت ختم شي. نو دغه وجې نه د حذیفه بن یمان ته رضی الله تعالی عنه ته راغی او ورته وفرمیل چې خدای ته وګوره، ما ته دا خبره صفا بیان کا چې د منافقینو په لیست کې د ما نوم شته او که نه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه غونې کس چې هغه صحابي ته راځي او د ده خبرې پوښتنه کوي چې زه منافق یم او که نه. نو دا د صحابه کرامو درجه ده، دا د صحابه کرامو مقام ده چې د دوی په زړه کې د الله تعالی خوف دومره و چې د جنت بشارت هم ورته ملاو شوی، هغه باوجود بیا هم د دوی په زړه کې د الله تعالی خوف و د الله تعالی ډار و.